رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مجلس کې چې کوم کسان پاتې کېدل هغه د ایمان راوړل ولی هغه د رسول الله مبارک د ژوند او د سیرت او د صورت او د کردار او د گفتار نه خبرې لري او کوم خلک چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه ځان لرې ساتل هغه د جهنم خشاک وګرځېدل دغه شانتي چې څوک د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د وارثینو په مجلس کې کېني دغه خلک د رب العالمین انشاءالله جنت ته بوځي او څوک چې د رب العالمین د خوښ بندګان چې علما کرام دي دوی نه نفرت کوي دغه خلک د جهنم خشاک جوړېږي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو انسان شراب وڅښي الله رب العالمین دې لپاره جلد اعلان نه ده کړی یو انسان حتی چې یو انسان قتل وکړي ډاکه وکړي دې لپاره رب العالمین د جلد او د قتال اعلان نه کوي خو چې کله یو انسان سود وکړي الله رب العالمین دې لپاره دشمني او د جلد اعلان کوي او بل په دنیا کې څومره ګناهونه دي صرف دوه ګناهونه داسې دي چې هغه رب العالمین سره دشمني ده یو سود خوړل او بل د رب العالمین دغه دوستان دغه مولیان دغه بزرګانو سره بغض او حسد ساتل او دې ته بد نظر کتل دې باندې رب العالمین د جنت اعلان کوي موږ وګورو چې موږ علما کرامو ته کوم نسبت کوو په دې معاشره کې تاسو یاد وساتئ چې کله رب العالمین یو انسان هلاک کول غواړي یو انسان دغه ژوند او آخرت بربادول غواړي دغه انسان دې به د علما کرامو خلاف کوي چې کله دې د علما کرامو د بزرګانو د اولیاء کرامو خلاف شي دغه انسان به الله رب العالمین ته د جنت لپاره مخامخ ودرېږي او کله چې څوک د رب العالمین سره د جنت لپاره مخامخ ودرېږي هغه انسان حشر به څنګه هغه هر څوک پېژني قوم عاد او قوم ثمود غوندې ټولې ورخلک د فرعون او د حامان د ابوجهل غوندې ټولې هغې به د الله رب العالمین پیغمبر او د الله رب العالمین دوستانو ته د ضرر او نقصان ورسوي هغې به دوی سره بغض او حسد به کوي هغه فرعون چې د خدایي دعوه کوله هغه نمرود او قارون چې دومره ډېر ایماندار خلک وو سرمایهدار خلک وو دولت ورسره وو بادشاهان ورسره وو خو چې کله د رب العالمین د خوښ بندګانو سره ډغره ووهله هغه خلک نه چې په دنیا کې یادېږي په بد نوم سره یادېږي او خلک ورباندې لعنت لېږي همدغه شان د څوک چې د علما کرامو خلاف شي هغه خلک په دغه دنیا کې بد یادېږي